مثل الذين ينفقون نون ساکن د هغې نه بعد د حروف حلقي حروف يرملون او د با نه علاوه چې حرف راشي نو څه به کېږي؟ غنه به کېږي. څه به کېږي؟ غنه. اخفا مع الغنه ده ښه. اخفا به کېږي، اواز به ټول خیشوم ته ځي ښه. نو ينفقون کې به دا قاعده جاری شي. مثل الذين ينفقون اموالهم میم ساکن د بوف یو قاعده ویلی وکنه سوا چې میم ساکن پسې کله حرفی واو راشي با واو او فا راشي نو سبا کېږي حرکت به لګور کېږي یا به پکې اخفا کېږي یا به پکې اظهار کېږي. دا درې واړه غلطي دي. سبا کېږي اظهار به کېږي پکې ښه جټکه به پکې نه ورکو. نو دې ځای کې یوه قاعده راځي میم ساکن دی ورپسې د بوف نه واو راغلی دی دا قاعده به نه جاری کېږي پکې. اموالهم یا اموالهم دا غلط دی. اموالهم غلط دی. اموالهم جټکا سره دام غلط دی. اظهار به کېږي ښه. ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله لفظ الله بارك ترقيق سلام كمثل حبة أنبتت نون ساکن یا تنوین پسې چی سراشي حروف حلقی راشي حبة أنبتت حروف حلقی سو دی شپږ دي نو حمزه راغلی ده کنه حبة أنبتت اظهار بکیږي اظهار مطلق دی. حبة أنبتت کی کومه قاعده را انبتت نون ساکن پسې چې با راشي نو څه به کېږي نومي سره اقلاب دی قلب دی نون به بدلیږي په میم سره نو انبتت به ویل کېږي او اخفای شفوي به پکې وشي ښه. اخفای شفوي سره چې کله نون راشي نو هغه به معمولی شانداسي ادا کېږي اواز به خیشوم ته لړ شي مخرج به خپل د نون مخرج به ختم شي مخرج به د میم راشي اواز به خیشوم ته لړ شي یو الف مقدار به پکې ایثار شي غنې سره بیا به با ادا کېږي په سختۍ سره او د شونډو لوندې حصې نه. كمثل حبة شونډې معمولی شان کلاو انبتت سبب پکې کېږي او بل پکې سری شدت پکې قوي دی همس پکې ضعیف دی همس په معمولی شان ادا کېږي. بتت سبع باس دی با مقلقل شو. 7 سنابل في كل سنبلة سدي اقلاب دی سنبلة او دا قاعده په اردو کې هم ده اردو کې شته کنه چې نون پسې بارا شیندا په میم سره بدلیږي. مثال راکړئ. ها سنبالو لیکل څنګه شي سنبال او ویل شي سنبال. فی کل سنبلة تم نون غنه او تنوین نپس چې میم راشي نو څه به کېږي نون ساکن او تنوین نه بعد چې میم راشي نو څه به کېږي عمر نن لږ غلی یاره څه به کېږي پاسې په غرمه باندې ګرځي په دمه باندې څه به کېږي لا حول ولا قوة الا بالله. اوس مې درته دا قاعده ووایي نون ساکن پسې حروف حلقي راشي ورپسې
حروف یرملون راشي ورپسې با راشي نو اوس دې کې کومه قاعده جاری کیږي نون ساکن پسې سره راغلي دي میم راغلی دی مړه با کوم ده سنبلتم تم څه به کیږي نه اقلاب بولی کیږي تم کې زه خبر کوم سوم کې نه تم سنبلتم تم کې خبره کومه تم کې کومه قاعده روایي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولي توکل ولي چرته وقول لګي کنه میم مشدد ها س نو می سره ادغام صغیر نو مثلین خو نه دی تم می ایره نون ساکن پسی میم راشي نو اخفا بکی دغه بکی کنه ادغام دی یرملون نه ادغام شوی دی یرما ما ملون ملون ملوکا کنه ملون نون ساکن پسی حروف یرملون راشي نو سبا کیږي ادغام مغل غنه بکیږي سبا کیږي ادغام مغل غنه یرملون مرته اوسوي یرملون میم راغله ده کنه انو د لام را بس قاعده بیا ادغام بلا غنه بکیږي تاسو بس الله دې درته خیر وکینو ها فی کل سنبلة 100 حبه حبه والله لفظ الله پر والله يضاعف لمن سقاعده را وای شبي نون ساکن نه ورپسې یا راغلی ده لمن ها نو سبقو زر وایګین کاکا راخلم لمن یشاء هو قاعده پکې سره ادغام مغل غنه دینه مخک سنبلتم 100 کې مرته ونوي يرملون می درته وي سنبلتم 100 می درته وي چې نون ساکن پسې کله يرملون راشي نو سبق کیږي ادغام بکیږي او لام راشي نو بلا غنه دي او چې دینه ينمو راشي نو مع الغنه دي والله يشاء كما قاعده شاء كم يوم الدي متصل بكلاسل متصل ابل بلسنم ده عمر تو عمر نن توجه نشتري ها سعد لازم مد لازم بلسنم ده نا مد واجب ده یو کلمه راکن یشاء یو کلمه را الف ده حروف مد پسې الف راغلي دي حمزه راغلي ده په یو کلمه کې ده مد متصل دی مد جایز دی مد لازم دی نن د دې خبر وشو اوسنۍ قاعده بیا تاسو یې راکړه لمن یشاء خو اخ خبره ده کنه چې دا بوټي سو ان سی ان سواء نو دي کنه دا اوس یشاء د نیر شو بیا او والله واسع علیم وای قاعده څه قاعده شبي واسع اوس خو جمال القرآن په ختمېدو دي اوس خو قاعده ټول جاری کو کنه واسع علیم ها وای دقه قاعده چې مخکې رستو راځي اظهار حلقي ها عمر واسع علیم څه قاعده را صاد وایا واسع علیم سری قاعده واسع کې سدي استاد نو اوروما واسع کې سدي اخیره کې تنوین دې زور دې زیر دې پیخ دې سدي واسع ها واسع کې اخیره کې سدي حرکت سره اغلي دي نوم وایي ستا ته بسو ملکه کته ته عمر وامه تدیم نوم دې کنه قیدی ولا کوم دي قیدی ورشته ناظری ولا ته ناظری ولا واسع دي کسری
ډبل پیخه ډبل او پیخه ډبل د انګلیش لفظ دی او پیخه د پښتو دی تنوین دی سدی دو زبر دو زیر دو پیش دستری تنوین نه دی وی الله مې د ایمان ته خیر کینو تاسو نه بس جوړ شي کنه ها واسعن کی تنوین دی او تنوین پشان د نون ساکنه دی تنوین پشان د نون ساکنه دی لکه با دو زبر بن منگو کنه نو بن 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 په ټولو کې نون ساکنه اخره کې راغلی دی نو او ورپسې څه دی بیا علیم کې څه دی عین حرف حلقی دی نو تنوین پسې چې حرف حلقی راشي څه بکیږي اظهار بکیږي دین مخکې دته انبتت کې دته ما قاعده وخوله تاسو نه بیا یې رشوه والله واسع علیم والله واسع علیم خدوره ګوره واسع او علیم راغلی دی خو ادغام نه دی شوی ښه د حروف حلقیو دا یو دغه قاعده روانه ده چې ادغام د دې ول نه دی شوی میم ساکن پسې میم راشي موږ ادغام کوو کنه د دې نه دی شوی دا قاعده مخکې روانه ده الذين ينفقون استقاعده روي ينفقون اخفاء قاعده سره قاعده راته بیان کړئ نون ساکن دی خور پسې نه حروف حلقي دی نو ورپسې يرملون نه حرف راغلی نو ورپسې حرف بارا نو اخفاء بکیږي اخفاء مغل غنه بکیږي ها ينفقون اموالهم في اموالهم غلط دی اموالهم في سبيل الله لفظ الله بارك ثم لا يتبعون ما سشو ما أنفقوا سدي قاعدي ته وګورئ لیکلي سدي میم الف ما ځان لدا انفقوا ځان لدا نو کومه قاعده وبکې جاری کیږي میم الف ما کې الف ته او ورپسې حمزه دی کلمې دو دي نو کوم یو مد به جوړیږي مد منفصل مد جائز او تاسو مد طریقه اسانه خود لیدا ګوره یشاء کی مد تو ګوري په کوم سره انداز سره لیکل شي داسری او داسری داسي معمول شان کوټه ور کړی او ما انفقو کی ګوره روان دی روان ٹھیک شو دا یو پہچان دی خو تاسو زموږ چې قاعده یاد کړئ نو تاسو نه کټګوري نه داغه پیژنې نه قاعده یاد وای ما انفقوا من نون مشدد حرف غنه من نو قاعده وای من نو ادغام مغل غنه يرملون و راغلي دي ولا قم قادرة ولا مد منفصل مد جائز ولا أذلهم أصبح قاعدة بتقولي أذلهم كما قادرة ادغام بلا غنة تاسو هم سوای کنه پاسی په غرمه باندې ګرځي په دمه باندې من نو ولا اذلهم ادغام بلا غنه یعنی دا نون چې کوم په اذن کې راغلي دي تنوین کې هغه به مکمل په لام باندې بدل شي اذلهم اشهد ان لا اله غلط ته زمونږ د خلکو مجيبه دغه دی کنه خبرم در سره کوي خو دا نون چې راغلی دا به کې نه وایي
کاکا نو قاعده لاغلی کنه نو که نون خو پکې وینا پکار ده کنه لیکلې ده کنه موږ ساده پښتانه دي کنه دا شکر وباسم چې خدای پاک جدي پښتي مسلمانان را روان کړی یو یعنی والله که په دې وخت کې دا موږ ته ویل شي کنه نو زموږ مشران دومره سخت دي چې دوی خبر نه مني الله دې موږ ته هدایت راکړي من نول اذلهم ادغام بلا غنه اج څه قاعده ده قلقله اجرهم حروف مقلقل سودي كم دي قطب جد اجرهم عند نون ساكن ورپسې نه حرف حلقي دي نه يرملون دي نه بعده نو سبقو اخفاء مع الغنه بيه ٹھیک شو اجرهم عند ربهم را پر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون درې وړه پکې جایز دي بلکې څلور الف پورې وګدول شي خو چې څنګه ردا ختم کړه داسې ورپسې نورم ختمه صدق الله العظیم اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه